أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. فدي آيات کې الله رب العالمین خباستونه د خلکو ذکر کوي چې په کوم خلکو باندې د قرآن دا زبردست بیان الټا اثر کوي. لکه د قرآن کریم د بیان وروستو خلک دوه قسمه شي، د چا هدایت مضبوط شي او ایمانی مضبوط شي، او څوک په گمراهی باندې مضبوط شي او زدی او عنادی شي. والله وما يضل به الا الفاسقين، نه گمراه کیږي او گمراهی نه ښکاره کیږي او په گمراهی نه مضبوطیږي مگر فاسقان. نو اوس د هغې ګنده کارونه الله رب العالمین بیانوي، د هغې خباستونه الله بیانوي. الله وایي الذین هغه کسان ینقضون چې ماتوي عهد الله لوز د الله تعالی من بعد ورستو میثاقه د مضبوطوالی د دغه وعدینا، ویقطعون او پریکي دیو ما هغه امر الله چې حکم کړی دی الله تعالی به فاغی سرا ایو سولا چې پیوست کړلی شي او یوځای کړلی شي. ویفسدون او فساد کوي فی الارض فزمکه کی، اولئک هم الخاسرون دغه کسان هم دیو دی تاوان والا، تاوانیان دی. دا ایوس ولا یو معنی دا ده چې پیوست کړلی شي یوځای کړلی شي، او بله معنی دا ده چې ادا کړلی شي. حکم کړی دی الله تعالی په هغې چې ادا کړلی شي. نو دا د فاسقانو نښې هم شي او خباستونه شو. یو دا چې د الله سره کمی وعدې کړلي، کم لوزونه کړلي، نو هغه لوزونه هغه کټ کوي. بعضې علمای دین مراد هغه وعده ده چې الله ویلي اعبدو ربکم، د خپل رب بندګي وکئ. بیا قرآن کریم کې درې قسمه وعدې ذکر شوي دي چې الله رب العالمین هغه وعدې اخیستې دي. یو وعده الله د پیغمبرانو نه اخیستې وه، دا سورت آل عمران 81 نمبر آیات کی، او سورت احزاب 9 نمبر آیات کی، او سورت شورا 14 نمبر آیات کی دغه وعده ذکر شوی ده. دویمه وعده الله رب العالمین د مولایانو نه اخیستې وه، سورت آل عمران 187 نمبر آیات کی دغه وعده ذکر شوی ده. او درېمه وعده الله رب العالمین د عوامو نه اخیستې وه، سورت اعراف 172 نمبر آیت کې دغه وعده ذکر شوی ده. نو دا خو تصور نشي کېدی چې پیغمبرانو د خپله وعده ماته کړي. البته بعضې مولیانو وعدې ماتې کړې وي او بعضو عوامو وعدې ماتې کړې وي. ایوس ولا هغه کار چې د هغې د یو ځای کولو حکم الله کړی او څوک هغه جدا کوي نو هغه فاسق دی چې الله د هغې د یو ځای کولو حکم کړی. د دې باره کې علما ذکر کوي، ابن کثیر رحمه الله وایي فکل ما امر الله بوصله وبفعله قطعوه وترکوه. هر هغه چیز چې الله رب العالمین د هغې د یو ځایوالي حکم کړی دی چې دا وکړه، دا ادا که، دا یوځای که، او چا هغه پرېښودو او هغه یې کټ که، نو دا فاسقان دي، دا فاسقین شمارلی کیږي. خاسرین هغه چاته ویلی کیږي المغبونون بذهاب الدنیا والآخره، چې د دنیا او د آخرت تاوان یې کړی، دنیا هم ترې لاړ او آخرت هم ترې لاړ. کیف څرنګې تکفرون انکار کوئ تاسو، کفر کوئ تاسو بالله د الله تعالی نه، وکنتم او حال دادی چې وی تاسو امواتن مړه، فاحیاکم نو الله تعالی ژوند درکو تاسو لا، ثم یمیتکم بیا به د الله مړه کی تاسو، ثم یحییکم نو بیا به د الله را ژوندي کی تاسو،
ثم نبیا الیه دغه الله تعالی تا ترجعون تاسو به واپس کولی شئ. په دې آیات کې اوس اولنې نعمت بیانېږي. اول نعمت هغه دا دی چې د نش نه مې شته کړی، ما پیدا کړی نو اوس ما نه مني. ما پیدا کړی او زما خلاف کې، زما بغاوت کې. دلته په دې آیات کې دو ځله ژوند راغلی دی او دو ځله مرګ. دلته په دې کې د قبر د ژوند ذکر نه دی شوی، د قبر د ژوند، ځکه هغه حقیقتا او کامل ژوند نه دی، صرف برزخی ژوند دی، د تعلق ژوند دی، پوره ژوند نه دی. مړی تصرف نشي کولی، اختیارات مړی نشي چلولی. نګوره مسله دا ده چې روح د پیغمبرانو، د شهیدانو، د مؤمنانو دا په علین کې دی، چې کوم پات شوي دي د هغې روح په علین کې، په اعلی علین کې بره مقام دی، او د هغه ځای نه د بدن سره تعلق شته دی. او روح د کافر دا په سجین کې پروت دی چې دا ښکته دی، او د هلته نه د بدن سره تعلق دی. روح په بدن کې دنده شوی نه دی، نه د مسلمان او نه د کافر. ها صرف دا بدن په لذت او په عذاب باندې پوهیږي، بقدر ما یتلذذ و یتألم. داسې ژوندی نه دی چې دا روح پکې مکمل دننه لکه څنګه چې په دنیا کې موږ یو، بلکې د بدن سره تعلق شته، خو هغه دومره چې کم عذاب روح ته میلاویږي د کافر، نو حق عذاب دی بدن ته هم میلاویږي. او کم چې مؤمنان دي نو کم نعمتونه او کم خوشحالی او کم مزی چې هغه ته په علین کې میلاویږي، نو هغه مزی او هغه خوندونه د دې بدن ته هم میلاویږي. هو الذی د الله تعالی هغه ذات دی، خلق لکم چې پیدا کړي دي ستاسو دپاره. هو الذی د الله تعالی هغه ذات دی، خلق چې پیدا کړي دي لکم ستاسو دپاره، ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي، جمیعا ټوله. ثم استوی بیا د الله تعالی اراده وکړه الی السماء اسمان ته، فسواهن نو برابر کړه، 7 سماوات و اسمانونه، وهو بكل شیء علیم، او د الله تعالی په هر شي باندې پوهه دی. وهو او دغه الله تعالی بكل شیء په هر چیز باندې علیم ډیر پوهه دی. په دې آیات کې دویم انعام دی. دویم انعام ذکر کوي چې د ځمکې ټول منافع او ټول چیزونه مې ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي دي. د دې یو مطلب دا دی چې الله تعالی هغه ذات دی چې ستاسو د پاره هغه څه پیدا کړي چې په ځمکه کې دي ټول، یعنی اعتقدو جمیعا منه، چې دا عقیده وساتئ چې دا ټول د الله د طرف نه دي، د الله نه ما سوا د بل چا د طرف نه به هیڅ شی هم نه پیدا شوی. او دویم مطلب دا دی چې الله تعالی هغه ذات دی چې ستاسو لپاره هغه په ځمکه کې چې څه دي دا ټول ستاسو د فایدې لپاره پیدا کړي. اگر چې په بعضو کې ظاهرا موږ ته نقصان ښکاري، لکه مار دی، لړم دی، منګک دی، نور داسې شیزونه دي، خو په دې کې هم پیدا ده. او دارنګې په مار لړم کې هم چې کوم دی نو هغه پیدې شته دی. اگر چې ظاهرا موږ ته ښکاري نقصانی، لیکن په دې کې یو پیدا خدا ده چې په دې کې غټ عبرت پروت دی، چې د الله رب العالمین خبره دی ونه منله، د الله تابعداري او د الله بندګي دی ونه کړه، نو په دې باندې الله عذاب هم ورکوي. ترجمه یو ځل بیا واورئ. الذین اغا کسان ینقضون چې ماتوي عهد الله لوز د الله تعالی، من بعد میثاقه وروستو د مضبوطوالي د دې وعدې نه، ویقطعون او پرې کوي ما امر الله هغه څه چې حکم کړی دی الله تعالی به په هغې سره، ان یوصله چې یوځای کړلی شي، ادا کړلی شي،
ویفسدون او فساد کوي ورانه کوي فی الارض فزمکه کی اولئک دغه کسان هم الخاسرون هم دیو دی تاوانیان کیف تکفرون څرنګ تاسو کفر کوي انکار کوي بالله په الله تعالی وکنتم امواتا او حال دا دی چې وای تاسو نشمړه فاحیاکم نو الله تعالی ژوند کړی تاسو نو پیدا کړی ثم یمیتکم بیا بد الله تعالی مړ کی تاسو لرا ثم یحییکم بیا بد الله تعالی را ژوند کی تاسو لرا ثم الیه ترجعون بیا بد الله تعالی ته واپس کولې شي د بدلی د اعمالو د پاره د حساب د پاره والذی د الله تعالی هغه ذات دی خلقا چې پیدا کړی دی لکم ستاسو د پیدې د پاره ما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټوله ثم استوى بیا الله تعالی اراده وکړه الی السماء اسمان ته فسواهن نو برابر کړه هغې لره 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء علیم او د الله تعالی په هر شي باندې پوه دی سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك